شو. یو آخري سوال کو تاسو یو بیان کې د پنځپیر باره کې تاسو نه چا تپوس کړی چې هغې پسې مونځ کېږي یا نه کېږي، نو تاسو ورته ډایرکټ ویل چې نه کېږي. نو ځینې خلک دا وایي چې آیا دا فرقواري طرف ته لار نه ده؟ هغه ما هغه جواب داسې ورکړو چې د عذاب قبر دا پرون بل ورځ هم دا سوال شو، ما ورته دا ووی چې څوک د عذاب قبر منکر وي هغه پسې مونځ نه کېږي. بل ځای کې ما نه چا تپوس کړو بریلیانو پسې مونځ کېږي که نه، نو ما جواب دا ورکړو چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر مني، ځکه دا د الله صفت دی، نو هغه پسې مونځ نه کېږي. څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د علم غیب ذاتي کلي د دې قایل دی هغه پسې مونځ نه کېږي. بل ورځ معیارو جلسه کې ما وی چې څوک قبر ته سجدې کولو قایل وي نو مونځ نه، چې هغه مونږ اسلام کې هم نه شمار کوو. نو داسې که څوک د عذاب قبر منکر وي نو دا عقیده د معتزله او دا چې د حسن بصري د مجلس نواصل نامي معتزلي پاسېدلی نو په عقایدو کې ډومبۍ عقیده هغه دام بیان کړې وه چې مونږ د عذاب قبر منکر یو، د میزان عدل د دې انکار هم کړی، هغه د نزع الموازین القسط والا. او دې ځای قرآن کریم کې څومره آیاتونه دې مخالفت راغی، نو مونږ ملګرو له دا جواب ورکو چې هغه دا ووایي، نو مونږ ورته جواب کې دا ووایو چې که چرې دی د عذاب قبر منکر نو بیا ورپسې مونځ نه کېږي. نور که چرې یو سړی دا وایي چې یاره تاسو لار ورکړې ده که نه، په کومه ورځ چې منیر شاکر صاحب په پنجپیر کې وال خوړل، د دې نه پوره 2 ورځې مخکې زمونږ په کلي کې جنازه وه، مولانا طیب صاحب راغلی او ما وی زما کلی دی، دا مشر دی، عالم دی، قدر یې په کار دی، ما باقاعده د لاسه ونیسه مصلې ته مې مخکې که ما پې مونځ کړی دی، خو ما به زه به یو پنجپیري چېرته هم نه یم مخکې کړی. د دې نه علاوه البته د دې په محله کې پنجپیر کې چونکې هلته زمونږ ماماخیلي ده، هلته زه تللی وم، نو د دې یو شاګردو مدرسه کې حدیث پړاول یا هر څه پړاول، هغه په هغه جومات کې امام و ماسخوتن مونځ ټیم و چې زه ورغلم، نو ما ته هغه تبلیغي والا تبلیغیانو امیر صاحب چې هغه ما ته وی چې جی هغه امام صاحب ته وی جی وی قاری صاحب راغلی د جمع بدی ورکوي. نو هغه زه ښه پیژندم، داسې پیژندم چې ښه باقاعده، خو هغه وی دا قاری صاحب څوک دی، نو هغه امیر صاحب ورته وی څوک موږ پرېږده خو شاته ودرېږه. نو ما هغه امیر صاحب نه تپوس که ما ورته وی چې خپل امام نه ما ته وی خبرې به نه کوې مصلې ته مخکې شه. بیا ما مونځ پړاو کړو، خو لکه زه دا وایم چې هغوی به چېرې مونږ ته داسې نه ویلي چې تاسو مصلې ته مخکې شئ، خو ما دا زنده ثبوت دی زما په کلي کې ما په خپله مصلې ته مخکې کړی دی. او زه بیا هم دا وایم که اوس هم چېرې اختلاف به وي، اختلاف په خپل ځای، خو که چېرې د نازیبا الفاظو روکتام غواړي نو چې دغه مشران یې وغواړي نو زمونږ دا ټول به انشاءالله تعالی امنا وسلمنا کیږي. چونکې نازیبه الفاظ د شخصیاتو پورې خبره ده، خضرایات صاحب باره کې مشهور دي، یا ځینې کې د شکست 2-3 وي، هغې طرف نه د جماعت طرف نه باقاعده هغې ته نوټس ورکول شي. څومره چې خپل علما دي حضرو کې ډېر علما چې د هغې استادان دي نو هغې باندې بار بار تنبیه ورکول غواړي. ستاسو دغه فتوا چونکې مطلقا د جماعت په باره کې نو هغې کې دغسې که الفاظ استعمال شي نو بهتره نه ده، لکه څنګه تاسو د عذاب قبر منکر باره کې خبر کړو، هغې سره ټولو بیا اتفاق راتلی شي. که تاسو مانیری ته لاړئ جي نو په مانیری صوابۍ کې یو کلی دی مانیری، نو په هغې کې زمونږ نوم هغې ایښی دی رواجیان. او که په خپل مجلس کې کینی چې په مجلس کې کم کسان وي هغه تاسو ته شهادت په طور زه 3 پیش کم، 3 شاهدان کافي وي، او هغه دا ووایي چې تاسو ته باقاعده مشرکان او بدعتیان وي، نو که هغوی ایز جماعت مونږ ته مشرک او بدعتي وي او مونږ صرف ایز جماعت صرف دومره ووایو چې څوک د عذاب قبر منکر دی هغه پسې مونځ نه کېږي، نو هغه وایي هم دعا کرتے رہیں وہ دغا بولتے رہیں ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. د هغې دې فتوی ته تقریبا هیڅ څوک هم صحیح نه وایي، ټول ورته غلط وایي. چونکې اشاعت کې تاسو څنګه ویلل چې 3 جماعتونه دي، کیدای شي پکې نورو مختلف نومونو سره یادېږي، خو کله چې اشاعت یادول شي نو په پوره جماعت هغه نوم راشي. مونږ صرف سوال دا دی چې آیا دې کې استثناء پکار ده یا دغسې د عقیدې خبرو شو په هغې پس د مونځ خبره راشي نو بهتره نه ده. نو دې ځای کې به دا وي چې هغې مونږ په اهل سنت والجماعت د دیوبند په نوم زمونږ نوم چېرته اغستی هم نه دی، هغې زمونږ نوم د اهل سنت والجماعت د دیوبند په نوم نه دی اغستی. چونکې حضرو کې بله ورځ هم ختم بخاري شریف او خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب هم مطلب هلته اثر رسوخ شته دی، نور څومره جماعتونه دي او هغوی منیم، خو هغوی هم چونکې اشاعت مو خو لګېدلی دی نو ځکه زموږ د استثناء خبره بار بار راځي. دې ځای به زه یو خبره وکړم، که تاسو د حضرو خبره کوئ یا د پینډۍ خبره کوئ یا پنجاب کې نور هم ډېر داسې ځایونه دي، یا که داسې شاپور ته تاسو ورشئ د شاپور خبره کوئ نو د شاپور کې کوم ځای چې د دغې ګوند کسان وي نو زه یې لاس ښکلوم، که د پینډۍ وي زه یې لاس ښکلوم،
که د حضرو وي دغه ټوله کابر زه پیژنم زه لاس ښکلوم زه چې په کوم ترتیب لکه تاسو چې کوم سوال کوئ نو زما په منشا تاسو هم پوهئ زه چې کوم جواب کوم تاسو زما په منشا هم پوهئ خو تاسو چې ما کوم خوا تاول غواړئ زه هغه خوا نه تاویږم او زه چې کوم خوا ستاسو سوال راوستل غواړم تاسو هغه سوال نه کوئ نور تاسو هم پوه شوئ زه هم پوه شوم ټیک شو ډیره مننه